السلام علیکم دوستانو. د موبایل یو وړوکی شان سیټینګ درته ښیم. ډېر خوندور سیټینګ دی. کله هم چې تاسو خپل موبایل د کور ماشومان له ورکوئ یا دوستانو له ورکوئ نو هغې کې یو وړوکی شان سیټینګ کوئ نو تاسو به د ډېر پریشانۍ نه بچ کېږئ او ډېر خوندور سیټینګ دی. شاید چې ډېر کسانو ته د دې باره کې پته وي او ډېر زیات ته به پته نه وي. نو ویډیو را سره وګورئ، پوره طریقه درته ښیم او ډېر خوندور سیټینګ دی. راځئ ما سره. ښه جي راځئ نو دا تاسو ته سیټینګ ښیم. دا اوس موږ سره خپل موبایل دی. مطلب تاسو به د موبایل کولو کې بیا د سکرین د ټاپ د پاسه معمولي منصب کې دا ووهئ. ټیک شو. دې کې دا ګیس دی، دا به کلیک کړئ. ټیک شو. دې کې بیا تاسو دا لایټ به لږ تیز دی، دا به دا سویچ ټکی نه دا به ووهئ. په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح شو. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړو ستاسو موبایل سیټینګ به اټومیټیک چینج شي. دې کې بیا ګیلري کار نه کوي، هېڅ شی به کار نه کوي. موبایل به شي مکمل صفا لکه چې تا نوی اخیستی موبایل به داسې روزي. ټیک شو. که تاسو ماشومان له ورګر چا له ورکوي نو څه ټینشن نه دی. تاسو اوس دې خوا ګورئ ښه ورته دې خوا ګورئ ورته ګیلري ده مکمل صفا. ټیک شو. داسې ده لکه نوی چې موبایل دی اخیستی، هېڅ شی پکې نشته. دلې پلی سټور هم پکې کار نه کوي. مکمل نوی آیډیا هر څه به غواړي. ستاسو چې کوم ایمیل چې هغه تاسو نه ورکړي کار نه کوي. ټیک شو. او هېڅ شی پکې مطلب کار نه کوي. فیسبوک واتساپ مکمل صفا موبایل نو تاسو کوالی مې واپس پیدا کړي. اوس واپس به څنګه راولو خپل حالت ته؟ نو هغه کشان بهرنی داسې معمولي صاحب کې دا کلیک کړئ. دا ګیس چې کوم دا ریموو کړئ، واپس ریموو کړئ. ټیک شو. دې باندې کلیک کړئ او ریموو دا ریموو ټکي باندې دې باندې کلیک کړئ. صحیح شو. نو تاسو ته خپل موبایل سیټینګ واپس خپل حالت ته راشي. ټیک ده که نه؟ نو که تاسو نه څوک موبایل هم وایي چې دا خو وار یار دی که څه شته دی، نه دا اوس یې خپل حالت ته راغی. صحیح شو. بیا خپل فنګر لګوم. دا دی ما سره کولاو شو موبایل مکې واتساپ فیسبوک هر شی پکې راغی. یاد لرئ ګیلري هر شی پکې کار شروع کړي. مطلب تاسو یو خوندور سیټینګ دی. شاید چې ډېر ته معلومات یا چا ته پته نه وه او ډېر ښکلی لکه کمال سیټینګ دی. خپل ماشومان یا دوستانو له ورکولی شي. ښه جي تاسو به سیټینګ کتلي او شاید چې ډېرو ملګرو ته په دې باره کې علم نه او که ویډیو معلوماتي وه نو خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ چې هغوی ته څه فایده واخلي.